بهترینه ښځه ولي. عمر رضی الله تعالی تسلی وشوه چې کیدای شي زما لور ته د عثمان نم بهترین سړی ملو شي، ولی نبی علیہ السلام فرمان دی او عثمان ته به ستا د لور نه بهترین سړی ملو شي. موده تېرېدله چې عثمان رضی الله تعالی عنه ته رسول الله مبارک د خپل دویمه لور ام کلثوم رضی الله تعالی عنها ورکړله. نو عمر صاحب ویل زما په ذهن کې دا خبره راغله چې نبی علیہ السلام بالکل صحیح خبره کړې وه چې زما د لور نه بهترین ښځه الله عثمان رضی الله تعالی عنه ته ورکه، ولې د دواړو جهانو سردار لور ودا او د حضرت حفصینه په چندا درجې دا بهتره جینۍ وی. خو زه په دې انتظار کې وم چې دا دویم ټکی ده کړی و چې ستا لور ته به الله د عثمان نه بهترین سړی افضل سړی ورکړي. زه په دې تمه کې وم، ما ته دا په وهم و ګمان کې نو چې رسول الله مبارک به خپله رشتې ته راځي. څه موده تېرېدله وی نبي علیه الصلاة والسلام یو قاصد راولېږلو، وی زما ور وډبېدو. ما ته هغه قاصد وی چې نبي علیه الصلاة والسلام رالېږلی یم ستا د لور حضرت حفصه رضی الله تعالی عنها د نکاح دپاره. وی ما هلته بس زړه ته ډېر هغه راغی چې ګوره نبي علیه الصلاة والسلام د عثمان نه په زرها درجې باندې بهتره دی او د رسول الله مبارکه خبره بالکل درسته. د ویل چې بالکل زه تیار یم. نبي علیه الصلاة والسلام خپله راغلو او د حضرت حفصه رضی الله تعالی عنها نکاح یې وتړله د ځان سره. 400 دراهمه په دې کې مهر د نبي علیه الصلاة والسلام د طرف نه حضرت حفصه رضی الله تعالی عنها ده. نبی علیہ الصلوۃ والسلام وعده کو د حضرت حفصه سره، خو پلار ورته دوه خبرې کوي. وی اے حفصه ته خو د رسول الله مبارک کور ته لاړې، خو یاد ساته چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام وړاندې تیزه خبره ونه کړي، ولې په قرآن کې راځي چې کم سړی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام وړاندې یا د هغې کم ځای کې دفن دی د هغې وړاندې تیزه خبره کوي ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. اعمال بم ضایع شي، نیک اعمالونه به دې ختم شي او ته به په ځان پوه هم نه شي. خیال کوه د رسول الله مبارک مخې ته تیزه خبره ونه کړي. دویم نصیحت وی ای زما لورې د رسول الله مبارک کور ته خو ځې، خو یاد ساته چې د عایشې سره سیالي ونه کړي. دوه ښځې مخکې نور هم وي، حضرت عایشه او حضرت سودا او خدیجه رضی الله تعالی عنها وفات شوې وه. وی خیال کوه د عایشې سره سیالي ونه کړي. د عایشې پلار ستا د پلار نه په چندا درجې بهتره سړی دی او عایشه ستا نه په 100 درجې باندې بهتره ښځه ده. خیال کوه چې هغې کومې نخرې په نبي علیه السلام باندې کوي چې هغه ته ونه کړي. خیال کوه نبي علیه الصلاة والسلام خپل بیبي کور ته بوتله. اوس د دې علمي ذوق ته ګورئ. حفصه رضی الله تعالی عنها 20 کاله عمر د چې رسول الله مبارک سره واده وشو. ګورئ چې اوس دلته علمي شوق ته ګورئ، دومره علمي شوق یو. نبی علیه الصلاة والسلام ته یو زنانه راغله، د هغې بچې په جنگ بدر کې هغه شریک شوی و. هغه نبی علیه السلام سره ولاړه. د نبی علیه السلام ورته فرمایي چې ای بیبي زما ګمان دا دی چې جنگ بدر کې کم صحابه شامل شوي دي یا په صلح حدیبیه کې چې کوم صحابه شامل شوي دي د هغې ټولو الله پاک بخښنه کړې ده. دا یې ښځې ته وویل چې د هغې تسلي وشي. حضرت حفصه رضی الله تعالی عنها هلته راواز کوي، وایي ای د الله رسوله تا څنګه دله وویله چې ستا د بچي به مغفرت شوي؟ الله پاک فرمایي وان منکم الا واردها، په تاسو کې به هر سړی په جهنم باندې راځي. وی اے حفصه ستا خبره صحیح ده، علمي ذوق ته ګورئ. وی ستا خبره صحیح ده، خو الله فرمایي ثم ننجي الذين اتقوا بمفازتهم، بیا چې کوم خلکو کې تقوا یې هغه به الله پاک هغه ته د جهنم نه نجات ورکړي. یو بل ځای کې یو ښځه راغله ام شفا ورته وایي، هغې به د دې مار به چې چاله ټک ورکو د هغې دم به ورسره و. نو د دې علمي ذوق دومره و چې نبي علیه السلام ام شفا ته وایي حضرت حفصې ته دا دم وښایه چې خلکو باندې دم اچي، دا د دې شي ډېره زیاته شوقي ده د دې دمونو. دا د علمي ذوق او داسې بیبي وه د نبي علیه الصلاة والسلام به ډېر زیات خیال ساتلو. یو ځل ورته جبرائیل امین علیه الصلاة والسلام راغلو،
ورته وی یا رسول الله هذا زوجتک فی الجنة، دا ستا بیبی وی په جنت کې هم تا سره وي، دا په جنت کې هم ستا بیبی وي. او یو واری د خاندانی وجوهات د وجنه نبی علیہ الصلوۃ والسلام دل طلاق ورکو، یو طلاق. کور مسائلو دا یاد ساتي کله چې سړی د خپل ښځې له طلاق ورکي، ابل ورځ هم داسې مسله موږ ته راغلې وه، بیا هغه بدبخته بچی موږ دلته په دې هسپتال کې هم داخل کو او هغې نه باوجود بیا نشي چالو کړلي، ښځې له 2 طلاقه ورکړي. ښځې راغله ما ته دلته، ما ته وایي چې زما مسله خو ختمه شوه. بس ولې ما له خاوند طلاق 100 طلاق 2 طلاق و د خدای بنده ته خو صبر وکړه که نه، خاوند دې راوله، خاوند دې چې راوغه ما ورته ورکړي، بالکل صحیح خبره. ما ورته ویل چې ګوره 2 طلاقې ورکړي دي، صریحي الفاظو سره دي، رجوع دې وکړي، 2 طلاقې ختم شو، 1 طلاقې پاتې شو، ستاسو کور ختمیږي نه. بیا به هر حال اوږده مسله وه، هغه ما بیا په دې هسپتال کې داخل کو، صحیح شو، اول ورځ ما سره ټینګه غاړه مې بیا سړی نشی ته نښتی. نو به هر حال مسله مې دا کوله چې کله صریحي طلاق ته ښځې له ورکړي چې ته په ما طلاق 1 طلاق دې ورکو، دا صریحي الفاظ دي. علما وایي چې په دې کې خاوند رجوع کی، بالکل ټیک دی، هیڅ مسله پکې نشته. نبی علیہ الصلوۃ والسلام د کور مسایلو د وجې نه حضرت حفصې ته طلاق ورکړو. عمر صاحب چې کله خبر شو خورې راواغستلې، وایي زه خو تباه و برباد شوم، زما تپوس چې کوم پیغمبر کولو زما لور ته هغې طلاق ورکو، د عمر او د حفصې تپوس به څوک کوي؟ دلته الله پاک د عمر دی آهو هاته وکته، الله پاک جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام د اسمان نه رالیږي. جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام راځي، وی اے د الله رسوله زه الله پاک را لیږلی ما، الله پاک فرمایي چې زما محبوب ته ووایه چې حفصې رضی الله تعالی عنها ته رجوع کا، دا روزداره ښځه ده، دا ټوله شپه عبادتونه کوي، ستا نه علاوه د ده څوک لایق کیدی نشي، رجوع ورته وکړه دې بیبي ته. کله چې یو ښځې ته خاوند طلاق ورکړي، رورې ورته راشي، زاري مینت ورته کوي، پلار یې راشي. دلته الله پاک جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام رالیږي، وایي زما محبوب ته ووایه چې دې ښځې ته رجوع کا، دا ښځه ستا لایق ښځه ده، دا د بل چا لایق نشي کېدلی. ده واپس نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت حفصې رضی الله تعالی عنها ته رجوع کړله واپس. بهرحال نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره زندگی تیره کړه، نبی علیہ الصلوۃ والسلام وفات شو. حضرت حفصه رضی الله تعالی عنها د به روجې ډېرې زیاتې نیولې او د شپې عبادت به یې کوو. زه تاسو ته یو خبره وکړم، حضرت حفصه رضی الله تعالی عنها د به د شپې 2 رکاته کول، په یو رکات کې به 15 سپارې ویلې او په دې بل رکات کې به پوره ختم کول. یو قرآن به په 2 رکاتو کې حضرت حفصه رضی الله تعالی عنها دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیبي او زمونږ مور ده، 2 رکاتو کې به د قرآن ختم کوو. وی ابو بکر صاحب په زمانه کې د عمر صاحب په حکم باندې د قرآن یو نسخه ولیکلی شوه، یو نسخه وه. د عثمان صاحب په زمانه کې بیا 2 نسخې جوړې شوې، خو د عمر صاحب په زمانه کې، د ابوبکر صاحب په زمانه کې د عمر صاحب په حکم باندې یو نسخه تیاره شوه. نو په دې کې مشوره شوه چې دا نسخه چا سره کېږي، چې دا نسخه محفوظه شي، چې بیا وروسته څوک دنه نسخې جوړوي چې دا ضایع نشي چېرته. ټولو صحابو په دې باندې مشوره وکړه چې دا نسخه حضرت حفصې ته ورکړي، ولې دا د قرآن قاریه ده، دا ټول قرآن دله یادو. بیا هغه حضرت حفصې سره و چې کله د عثمان صاحب دور راغو، هغه ته بیا دا نسخه حواله کړه، هغه ته 2 نسخې بیا جوړې کړي. دومره د عبادت شوقینه ښځه. 45 هجرۍ کې د مازدیګري ټیم روجه یې وه، 45 هجري وه، دا بیماره شو. اچانک عبدالله ابن عمر د ضرور دی، هغه ورته راغلو، ورته وایي ای خورې دا روجه دې ماته که، ډېره سخته بیماره ته به دم ده. عجیبه خبره کوي، قربان شم. وایي ما ته رسول الله مبارک په خوب کې راغلی دی چې ای حفصې نن روجه به زما سره په جنت کې ته روجه ماتې، نن روجه به ستا ما سره په جنت کې ای حفصې زه ستا انتظار کې مدا رسول الله مبارک ته خوب کې راغلی. حضرت حفصه رضی الله تعالی عنها ورور ته وایي چې ای زما وروره زه چې کله وفات شم ډایرکټ مې دفن کا، ولې نبی علیہ السلام زما په انتظار کې. هماغه مازدیګري ټایم کې د نڅا ووتله،
او د مازیګری ټیمو چې سات یې وختله او حضرت عبدالله ابن عمر صاحب ورسره و. انا لله و انا الیه راجعون. بیا ابو هریره صاحب، عبدالله ابن عمر صاحب او د 3 بچیو، دوی ورته کټ ته دانه ورکړو، کټ ورته دوی قبره پورې وړو او عبدالله ابن عمر صاحب او د بچو په قبر کې غوستلو. نو حضرت حفصه رضی الله تعالی عنها دا داغي زندگی و د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره او دا د مازیګری ټیم کې دا وفات شوی و او په جنت البقیع کې د مدفن دی الته دا خښه شوې ده. الله دې زمونږ په اعمالو کې د حضرت حفصه رضی الله تعالی عنها حصو کې او الله پاک دې زمونږ د طرفه د ټولو مؤمنانو د طرفه زمونږ د مور ناراضي شي. واخر دعوانا ان الحمد لله.